بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه ولسم نمبر درس دی. مصنف رحمه الله فرمایي: السابع ان يكون الرفع بتقدير الزمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة ويختص بالمقصور، وهو ما في آخره ألف مقصورة كعصوا، وبالمضاف إلى ياء المتكلم غير جمع المذكر السالم كغلامي. تقول: جاءني عصوا وغلامي، ورأيت عصوا وغلامي، ومررت بعصوا وغلامي. د السابعو پوری مصنف رحمه الله د اسم د اعراب په لحاظ سره شپږ قسمونه په تفصیل او په وضاحت سره ذکر کړل. په دې شپږو قسمونو کې کوم ابتدایي درې قسمونه نو د هغې تعلق د اعراب بالحرکت لفظي سره، ورپسې څلورم، پنځم او د شپږم قسم تعلق د اعراب بالحرف لفظي سره. د السابعون مصنف رحمه الله اعراب بالحرکت تقدیری بیانوي، یعنی هغه اعراب چې هغه په ضمې، فتحې او کسرې سره وي خو مونږ په هغې باندې تلفظ نه کوو. دغه اعراب، دغه حرکات دا په لفظونو کې موجود نه بلکې مونږ هغه فرض کړي وي. نو صاحب کتاب فرمایي چې د اسم په اعرابو په لحاظ سره اووم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعي په ضمه تقدیري سره وي، حالت نسبي په فتحه تقدیري سره وي، او حالت جری دا په کسره تقدیري سره وي. یعنی په درې واړه حالاتو کې د دې اعراب دا تقدیری وي او دغه اعراب بالحرکت وي. او د اعرابو دا اووم قسم دای د اسم متمکن په 14 قسمونو کې دو قسمونو لور کړی دی. یو اسم مقصور له، او اسم مقصور هغې ته وایي چې د هغې په آخر کې الف مقصوره وي. الف مقصوره دا د قصر نه دی، او دا کم عام الف دی نو دغې الف ته ویلی کېږي. نو په دې الف باندې مد هم نه وي، او عام طور باندې دغه الف د کړه زبر په صورت کې هم لیکلی کېږي. د دې مقابله کې چې کم الف مقصوره په مقابله کې چې کم الف دی نو هغې ته الف ممدوده وی، او ممدوده دا د مد نه دی، نو په دغې الف باندې مد لیکلی شوی وي. او عام طور باندې د دې الف نه وروستو حمزه وي، لکه حمراء، حسناء یا اسرائیل. نو په دې کې چې دا کم الف دی نو دې الف ته الف ممدوده وی. نو د اعرابو کم اووم قسم دی نو دای اسم مقصور لور کړی دی، او اسم مقصور تعریف مصنف په دې الفاظو سره کړی دی: وهو ما فی آخره الف مقصوره، چې د هغې په آخر کې الف مقصوره وي. خوا که دغه الف مقصوره دا په لفظونو کې موجود وي او که په لفظونو کې موجود نه وي. په لفظونو کې چې موجود وي د هغې مثال دی العصوا. العصوا
نو په دې مثال کې چې کله په عصوا باندې الف لام دا داخل وي نو په دې صورت کې بیا الف دا په لفظونو کې لیکل کېږي. او بل مثال دی حبلا، نو په حبلا کې هم الف مقصوره دا په لفظونو کې موجود ده. او خوا که دغه الف مقصوره په لفظونو کې موجود نه وي بیا به هم تدې اعراب دغه اعراب بالحرکت تقدیری وي. او تدې مثالونه دي لکه عصون بغیر د الف لام نه. نو عصون دا په اصل کې وو عصوون، بیا د قال قانون د وجه نه دغه واو دا په الف سره بدل شو نو د عصوون نه جوړ شو عصوان. بیا د الف او د نون په منځ کې التقا د ساکنین وراله نو الف دا حذف شو نو موږ بیا داسې وایو عصون. خو عام طور باندې عصون چې لیکل کېږي نو تدې په اخر کې الف دا هم لیکل کېږي لکه څنګه چې په دې کتاب کې موجود دی. او د اعرابو د وم قسم دای چې څنګه اسم مقصور لور کړی دي نو دغه شانته د اعرابو د وم قسم دای د اسم متمکن په قسمونو کې هر هغه اسم لور کړی دي چې د جمع مذکر سالم نه علاوه یو اسم وي او هغه یای متکلم طرف ته مضاف وي. د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې هغه یای متکلم طرف ته مضاف وي نو د هغې اعراب به هم په درې وړه حالتونو کې تقدیري وي. نو مصنف فرمایي السابعو چې د اسم د اعرابو په لحاظ سره وم قسم دا دی ان یکون الرفع بتقدیر الضمه چې د هغې حالت رفعي دا په ضمه تقدیري سره وي، والنصب بتقدیر الفتحه حالت نسبی دای په فتحه تقدیری سره وي، والجر بتقدیر الکسرة او حالت جری دا په کسره تقدیری سره وي. یعنی په درې وړه حالتونو کې تدې اعراب دا تقدیری وي. ويختص بالمقصور او د اعرابو دا وم قسم دا خاص کړی شوی دی د اسم مقصور سره. اوس اسم مقصور څه ته وایي؟ مصنف پخپله د هغې تعریف کوي وهو ما فی آخره الف مقصورة چې اسم مقصور دا هر هغه اسم دی چې د هغې په اخر کې الف مقصوره وي. او مثال یې څه دی لکه عصون. نو عصون دا د اسم مقصور مثال دی. او دا وم قسم دا اعراب دا چې څنګه اسم مقصور له ورکړی شوي دي نو دغه شانتي وبالمضاف الى یاء المتکلم غیر جمع المذکر السالم. د اعرابو دا قسم دا د هر هغه اسم سره هم خاص کړی شوي دي چې هغه مضاف وي یای متکلم طرف ته خو د جمع مذکر سالم نه علاوه. نو خلاصه دا شوه چې د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې هغه یای متکلم طرف ته مضاف وي نو د هغې اعراب به هم په درې وړه حالتونو کې تقدیري وي. او کچری یو اسم جمع مذکر سالم وي او هغه یای متکلم طرف ته مضاف وي نو د هغې اعراب مصنف رحمه الله د اعرابو کم اخرنی قسم دی 9 نمبر نو په دغې کې به انشاءالله تعالی بیانوي. اوس مصنف ته دې مثال هم ذکر کړی دی چې د جمع مذکر سالم نه علاوه یو اسم یای متکلم طرف ته مضاف وي. ته دې مثال دی غلامی. نو غلامی دا جمع مذکر سالم نه دی او دا یای متکلم طرف ته مضاف دی نو ته دې اعراب به هم په درې وړه حالتونو کې دا تقدیري وي. تقول جاءنی عصوا وغلامی. په دې عبارت کې مصنف تدې دواړو قسمونو یعنی د اسم مقصور او د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې یای متکلم طرف ته مضاف وي د هغې د حالت رفعي مثال ذکر کړی دی. نو عصون دا مرفوع دی په ضمه تقدیري سره او غلامی کې هم دا غلام دا مرفوع دی په ضمه تقدیري سره. او دا مرفوع ځکه دی چې دا په ترکیب کې د جاء دپاره فاعل جوړیږي. ورأیت عصوا وغلامی
په دې جمله کې مصنف د دې دواړو قسمونو د حالت نسبی مثالونه ذکر کړي دي. نو عصوان او غلامی دا په حالت نسبی کې دي ځکه چې دا د رأیتو فعل لپاره مفعول به جوړیږي. نو دا دواړه منصوب دي په فتحه تقدیری سره. عصوان هم منصوب دی په فتحه تقدیری سره او غلامی هم منصوب دی په فتحه تقدیری سره. او د حالت جری مثال له مررت بعصوان وغلامی. نو عصوان هم مجرور دی په کسره تقدیری سره او غلامی کې دا غلام هم مجرور دی په کسره تقدیری سره. نو خلاصه د عبارت دا شو چې د اعراب په لحاظ سره د اسم نهم نمبر قسم دا دی چې د هغې حالت رفعی په ضمه تقدیري سره وي، حالت نسبی په فتحه تقدیري سره وي او حالت جری دا په کسره تقدیري سره وي. او د اعرابو دا قسم د اسم متمکن په قسمونو کې دو قسمونو لور کړی دی، یو اسم مقصور له او دویم د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې هغه یای متکلم طرف ته مضاف وي. بیا مصنف فرمایی الثامن ان یکون الرفع بتقدیر الضمة والجر بتقدیر الكسرة والنصب بالفتحة لفظا ويختص بالمنقوص وهو ما في آخره ياء ما قبلها مكسور كالقاضي تقول جاءني القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي. په دې عبارت کې صاحب کتاب د اسم د اعراب په لحاظ سره اتم قسم بیانوي او اتم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعی په ضمه تقدیری سره وي او حالت جری په کسره تقدیری سره وي، یعنی دا ضمه او کسره په لفظونو کې موجود نه بلکې مونږه فرض کړي وي. او حالت نسبی دا به فتحه لفظی سره وي، یعنی فتحه په لفظونو کې موجود وي. نو د اتم قسم حاصل دا شو چې په دې کې کوم دوه حالتونه دي، حالت رفعی او حالت جری. په دې کې اعراب دا تقدیری دي، حالت رفعی په ضمه تقدیری سره ده او حالت جری دا په کسره تقدیری سره ده. البته کوم حالت نسبی دی نو هغه په فتحه لفظی سره دی. او د اعراب دا قسم دا د اسم متمکن په قسمونو کې اسم منقوص لور کړی دی. او اسم منقوص دا هر هغه اسم ته وایي چې د هغې په آخر کې یا وي او تدې یا نه په مخکې حرف باندې کسره وي. اسم منقوص دا هر هغه اسم ته وایي چې د هغې په آخر کې یا وي او تدغه یا نه په مخکې حرف باندې کسره وي. بیا دغه یا عام ده، خوا که دغه یا په لفظونو کې موجود وي او که دغه یا په لفظونو کې موجود نه وي. که دغه یا په لفظونو کې موجود وي نو د هغې مثال دی القاضي. نو القاضي دا اسم منقوص دی ځکه چې د دې په آخر کې یا ده او د دې نه په مخکې حرف باندې کسره ده. او دا هغه مثالو چې یا په لفظونو کې موجود ده. او چې یا په لفظونو کې موجود نه وي بلکې حذف شوي وي نو د هغې مثال دی قاضین. نو دا په اصل کې دی قاضیون. نو دلته په دې یا باندې ضمه د درانه وه ثقیله وه نو دغه یا مونږ حذف کړه نو مونږ سره جوړ شو قاضوین. نو دلته اوس د یا او د نون په منځ کې التقا د ساکنینو راله نو دا یا حذف کړه مونږ نو مونږ سره جوړ شو قاضین. نو خوا که یا په لفظونو کې موجوده وي او خوا که حذف شوي وي په دواړو صورتونو کې باید د اسم منقوص دغه اعراب وي، یعنی حالت رفعی دا په ضمه تقدیری سره وي، حالت جری په کسره تقدیری سره وي او حالت نسبی دا په فتحه لفظی سره وي. نو مصنف فرمایی الثامن د اسم د اعراب په لحاظ سره اتم قسم دا دی ان یکون الرفع بتقدیر الضمه چې د هغې حالت رفعی په ضمه تقدیری سره وي، والجر بتقدیر الکسرة حالت جری دا په کسره تقدیری سره وي. نو په دې دو حالتونو کې تدې اعراب دا تقدیری وي. والنصب بالفتحة لفظا او حالت نسبی
دای به فتحه لفظي سره وي، یعنی په داسې فتحې سره وي چې په هغې باندې مونږه تلفظ کوو. ویختص بالمنقوص، او د اعرابو د اتم قسم دا خاص کړی شوی دی د اسم منقوص سره. اوس اسم منقوص څه ته وایي؟ نو مصنف په خپله د هغې تعریف کوي. وهو ما فی آخره یاء ما قبلها مکسور، چې اسم منقوص د هر هغه اسم ته وایي چې د هغې په آخر کې یا وي او د یا نه چې کوم مخکې حرف دی په دې باندې کسره یعنی زیر وي. نو اسم منقوص مثال څه دی؟ کالقاضی، لکه قاضي. نو قاضي دا اسم منقوص دی ځکه چې د دې په آخر کې یا ده او د دې نه په مخکې حرف باندې کسره ده. تقول جاءني القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي. په دې عبارت کې مصنف د اسم منقوص د درې وړه حالتونو مثال ذکر کړی دی. جاءني القاضي دا د حالت رفعي مثالونه دي. د حالت رفعي مثال دی القاضي، دا به ترکیب کې فاعل واقع کیږي او فاعل مرفوع وي، خو چونکې دا اسم منقوص دی نو دې وجې نه د دې حالت رفعي دا په ضمه تقدیري سره ده. ورأيت القاضیه دا د حالت نسبی مثال دی. القاضیه دا په ترکیب کې د رأیتو دپاره مفعول به جوړیږي او مفعول به دا منصوب وي او مونږ دا وویل چې د اسم منقوص حالت نسبی دا به فتحه لفظي سره وي. نو په قاضیه په آخر کې فتحه دا موجود ده او مونږ په هغې باندې تلفظ کوو. ومررت بالقاضي دا د حالت جری مثال دی او حالت جری هم تدې په کسره تقدیري سره ده. دا خو مصنف هغه مثالونه ذکر کړي دي چې په هغې کې یا په لفظونو کې موجود ده. که چېرې یا په لفظونو کې موجود نه وي نو بیا به هم تدې دغه اعراب وي. تدې مثالونه دي جاءني قاضین، دا د حالت رفعي مثال دی. د حالت نسبي مثال دی رأیت قاضیا، نو دلته په یا باندې کومه فتحه ده هغه په لفظونو کې موجود ده. او د حالت جری مثال دی مررت بقاضین، نو دلته قاضین دا مجرور دی په کسره تقدیري سره. اوس راځو مونږ ته دې عبارت ترکیب له او په دې کې چې کم نحوي فواید دي نو ان شاء الله تعالی د الله په توفیق او په مدد سره به مونږ دغه ذکر کوو. السابع ان يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة. السابع دا صفت دی د الصنف موصوف د پاره. نو موصوف صفت دا مبتدا ده. الناصبه يكون فعل ناقص. الرفع تدي اسم دی بتقدير الضمة با حرف جار تقدير مضاف الضمة مضاف الیه مضاف مضاف الیه مجرور د باجار د پاره جار مجرور متعلق د پکا انن پوری دا بیا خبر دی د یکون فعل ناقص د پاره. نو یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر دا بیا خبر دی د السابع مبتدا د پاره. د ون نصب او د ول جر عتب دی په الرفع باندې. نو څنګه چې الرفع د یکون د پاره اسم جوړیږي نو دغه شانتي او د عتب په واسطه باندې النصب او د الجر دا هم د یکون د پاره اسم جوړیږي. او بتقدیر الفتحه او بتقدیر الکسرة دا دواړه بیا عتب دی په بتقدیر ضمه باندې. نو دا هم د عتب په واسطه باندې د یکون د پاره خبر جوړیږي. ويختص بالمقصور. یختص صيغه واحد مذکر غائب فعل مضارع مجهول هو ضمیر پدې کې نائب فاعل له با حرف جار المقصور مجرور بالکسره لفظا. دا جار مجرور متعلق دی په یختص فعل پورې. وهو ما في آخره الف مقصوره. هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده. ما اسم موصول فی حرف جار آخری دا مضاف او دا ها ضمیر دا مضاف الیه ده. نو مضاف مضاف الیه مجرور دی د فی جار د پاره او دا جار مجرور دا بیا خبر مقدم دی. الف دا موصوف دی مرفوع دی په ضمه سره او مقصوره دا د الفون د پاره صفت دی او د موصوف صفت اعراب یو شانتی دی. نو څنګه چې الف دا مرفوع دی نو دغه شانتی د مقصوره دا هم مرفوع دی. نو بیا موصوف صفت دا مبتدای مؤخر دی د فی آخره
خبر مقدم د پاره. بیا مبتدا خبر دا بیا صله ده د ما موصول د پاره، او موصول صله دا بیا خبر دی د هو مبتدا لپاره. او دا قاعده هم مونږ بار بار ذکر کړی ده چې کله د کلام په شروع کې ضمیر مرفوع منفصل راشي نو دا به د همیشه د پاره مبتدا جوړیږي. او بل دا خبره هم مونږ ذکر کړی و چې کله د کلام په شروع کې جار مجرور راشي نو دا به خبر مقدم جوړیږي، او تدین وروستو چې کوم اسم دی دا به ولا مبتدا مؤخر جوړیږي. نو فی آخره الف مقصوره، فی آخره الف مقصوره دا ځان له جمله ده. نو دلته د جملې په شروع کې جار مجرور راغلی دی، لہذا دا خبر مقدم دی، او الف مقصوره دا ولا مبتدا مؤخر دی. کعصوان یعنی مثاله کعصوان. وبالمضاف الى یاء المتکلم غیر جمع المذکر السالم. با حرف جار المضافی په دې باندې چې کوم الف لام داخل شوی دی نو دا د اسم موصول په معنا باندې دی، او مضاف دا د اسم مفعول صيغه ده، هو ضمیر په دې کې نائب فاعل دی. او الى حرف جار یا المتکلم دا مضاف مضاف الیه مجرور دی د الى جار د پاره، او جار مجرور دا متعلق دی د مضاف اسم مفعول صيغه پوری. غیر دا مضاف دی، جمعی دا مضاف الیه ده د غیر د پاره، او مضاف دی د المذکری طرف ته، او المذکری دا موصوف دی السالم صفت دی. نو موصوف صفت دا بیا مضاف الیه ده د جمع مضاف د پاره، بیا مضاف الیه دا بیا مضاف الیه دی د غیر مضاف د پاره، او مضاف الیه دا بیا حال دی په مضاف کې چې کوم هو ضمیر دی دا غینا. نو مضاف صيغه اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر دا صله ده د الف لام اسم موصول د پاره، او موصول صله مجرور دی د با جار د پاره. بیا دا جار مجرور دا عطف دی په بالمقصور باندې. نو تقدیری عبارت بداسي شي چې ويختص بالمضاف الى یاء المتکلم غیر جمع المذکر السالم. او غیر جمع المذکر السالم کې غیر جمع المذکر درې اسمونه دي، په دریم نمبر اسم باندې الف لام داخل شوی دی، او تدین مخکې چې دا کم دو اسمونه دي په دې باندې الف لام نشته دی، نو دا په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي. او المذکر السالم دو اسمونه دي، دواړه مذکر دي، دواړه مفرد دي، نو دا په خپل منځ کې موصوف صفت دی، او د موصوف صفت اعراب دا یو شانتی وي. كغلامي یعنی مثاله كغلامي. تقول جاءني عصوا وغلامي ورأيت عصوا وغلامي ومررت بعصوا وغلامي. جاء صيغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم نون وقایه یا ضمیر منصوب متصل منصوب محلا مفعول به مقدم. عصوا مرفوع بضمه تقديرا دا فاعل د جاء لپاره. وغلامي و حرف عطف. غلامي غلام دا مرفوع دی په ضمه تقدیری سره، او دا یا ضمیر مجرور متصل مجرور محلا دا مضاف الیه ده. نو مضاف الیه دا بیا عطف دی په عصوان باندې. نو څنګه چې عصوان د جاء د لپاره فاعل جوړیږي دغه شانتي غلامی هم جوړیږي. ورأيت عصوا وغلامي. رأيت فعل بفاعل، او عصوان منصوب بفتحه تقديرا او و حرف عطف. غلامي دا هم غلام منصوب دی بفتحه تقديرا سره، دا مضاف دی یا طرف ته، او د غلامي عطف دی بیا په عصوان باندې، نو دا مفعول به جوړیږي د رأيت فعل لپاره. ومررت بعصوا. مررت فعل بفاعل با حرف جار عصوا دا مجرور دی په کسره تقدیری سره، دا بیا متعلق دی په مررت فعل پورې. و حرف عطف. غلامي نو غلامي دا مجرور دی په کسره تقدیری سره، دا مضاف دی، او دا یا ضمیر دا ولا مضاف الیه دی، او دا مضاف الیه دا عطف دی په عصوان باندې. نو څنګه چې عصوان دا متعلق دی په مررت فعل پورې، نو د قشانتی دا غلامي دا هم متعلق دی د مررت فعل سره. الثامن أن يكون الرفع بتقدير الضمة والجر بتقدير الكسرة والنصب بالفتحة لفظا. الثامن دا مبتدا ده، او الثامن صفت ده الصنف محذوب موصوب ده پاره. نو موصوب صفت ده مبتدا ده. أن يكون الرفع بتقدير الضمة. أن يكون دا فعل ناقص، الرفع تدي اسم بتقدير الضمة ده ولا خبر ده. نو یکونا فعل ناقص ابن اسم اور خبر سے مل کر دا بیا خبر دی د الثامن مبتدا لپاره. والجر او د ون نصب عطف دی په
الرفع باندې، او بتقدیر الکسرة او بالفتحة لفظا تدی عطف دی په بتقدیر الضمه باندې، او بالفتحة لفظا کې دا لفظا دا حال دی د بالفتحة ذو الحال نه. ويختص بالمنقوص تدی ترکیب بار بار مونږ ذکر کړی دی. دا یختص فعل مجهول دی، هو ضمیر پدې کې نائب فاعل دی، بالمنقوص دا جار مجرور متعلق دی په یختص فعل پورې. وهو ما في آخره ياء ما قبلها مكسور، هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده، ما اسم موصول في حرف جار آخری دا مضاف او دا ها ضمیر دا مضاف الیه دی، مضاف مضاف الیه مجرور د فی جار د پاره او جار مجرور دا خبر مقدم دی. یا ان دا موصوف دی، ما اسم موصول قبل دا مضاف او ها ضمیر دا مضاف الیه دی. مضاف مضاف الیه دا مفعول فیه دی د ثبتا فعل محذوف د پاره. نو ثبتا فعل محذوف اپنے فاعل اور مفعولی فیہی سے مل کر دا صلہ دا د ما موصول دا پارا، بیا موصول صلہ دا مبتدا دا او مکسور دا ولا خبر دے، بیا مبتدا خبر مل کر دا بیا صفت دے د یا ان موصوف دا پارا، او موصوف صفت دا بیا مبتدا مؤخر دے د فی آخره خبر مقدم دا پارا. نو بیا خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر دا صلہ دا د ما اسم موصول دا پارا، او موصول صلہ دا بیا خبر دے د هو مبتدا دا پارا. بل دا قاعده هم مونږ ذکر کړی و چې کله د یو اسم نه وروستو ضمیر راشي نو دغه اسم به همیشه د پاره دغه ضمیر طرف ته مضاف وي، لکه څنګه چې په دې عبارت کې د آخره د آخر اسم نه وروستو ضمیر راغلی دی، نو آخر مضاف دی او د ها ضمیر دا مضاف الیه دی. دغه شانتي قبلها نو د قبل اسم نه وروستو ضمیر راغلی دی. دغه شانتي بره مونږ عبارت ذکر کو غلامی، نو دلته هم د اسم نه وروستو ضمیر راغلی دی، نو دغه اسم مضاف دی ضمیر طرف ته. کالقاضی یعنی مثاله کالقاضی. تقول جاءني القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي. جاءني جاء فعل نون وقایا او دا یا ضمیر متکلم دا مفعول به مقدم دی، او القاضي مرفوع بضم تقدیرا دا فاعل مؤخر دی، نو دا جمله فعلیه شو. رأيت القاضي رأيت فعل وفاعل او القاضي مفعول به منصوب بفتحه لفظا. مررت بالقاضي مررت فعل وفاعل، بالقاضي با حرف جار، القاضي مجرور بکسره تقدیرا دا جار مجرور بیا متعلق دی په مررت فعل پورې. یو ځل مونږ بیا دا عبارت ذکر کو. مصنف فرمای السابع ان يكون الرفع بتقدير الضمه والنصب بتقدير الفتحه والجر بتقدير الكسره، چې د اسم د اعراب په لحاظ سره وم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعي په ضمه تقدیري، حالت نسبي په فتحه تقدیري او حالت جري په کسره تقدیري سره وي. ويختص بالمقصور او د اعراب دا قسم دا خاص کړی شوی دی د اسم مقصور سره. وهو ما في آخره الف مقصوره، او اسم مقصور د هر هغه اسم ته وایي چې د هغې په آخر کې الف مقصوره وي، او تدې مثال دی لکه عصوان. دویم د اعرابو د وم قسم خاص دی. وبالمضاف الى یاء المتکلم غیر جمع المذکر السالم، د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې هغه یاء متکلم طرف ته مضاف وي، لکه غلامی. بیا مصنف ته د دواړو صورتونو د حالت رفعي نسبي او د جري مثالونه ذکر کوي. جاءني عصوا وغلامي دا د حالت رفعي مثالونه دي، رأيت عصوا وغلامي دا د حالت نسبي مثالونه دي، ومررت بعصوا وغلامي دا د حالت جري مثال دی. د اعراب په لحاظ سره د اسم اتم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعي ان يكون الرفع بتقدير الضمه والجر بتقدير الكسره والنصب بالفتحه لفظا، چې د هغې حالت رفعي په ضمه تقدیري سره وي، حالت جري په کسره تقدیري سره وي، او حالت نسبي دا په فتحه لفظي سره وي. او د اعرابو دا قسم دا خاص کړی شوی دی د اسم منقوص سره. وهو ما في آخره یاء ما قبلها مکسور، او اسم منقوص هر هغه اسم ته وایي چې د هغې په آخر کې یا وي او د یا نه په مخکې حرف باندې کسره وي، لکه قاضي. نو قاضي دا اسم منقوص دی ځکه چې د دې په آخر کې یا ده او د دې نه په مخکې حرف باندې کسره ده. بیا مصنف ته د دریوانو حالتونو مثالونه ذکر کوي. د حالت رفعي مثال دی جاءني القاضي،
د حالت نسبی مثال دی رأیت القاضیه، نو دا قاضیه منصوب دی په فتحه لفظي سره. ومررت بالقاضي دا د حالت جری مثال دی، او قاضي دا مجرور دی په کسره تقدیری سره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.